غلط ده نو ما یوایا د خلکو مخکې ځکه چې خلک په دې نه کوي یو مسله خدا نو ما تاسو مشبهه خو غلط خلق دي ناکار دي ایتم کافران وایي کله الله تشبيه د جسر کوي قران ویل څه مثلی شو او بل غالطا دا خبر چې نه منه مو غلط دي په منځ کې بسکه دوه مسله سویت مراد وچ مراد دی او تعانو تا مراد دی اسوګ چې په دریاب کې خپل ماشين هغه سویت شو او چې په کې راځي دریاب راوځي نه فهم شو وللسيارة او دفاع السيارين چې کوم خلک مسافر روان دي هغه وحرم عليكم صيد البر حرام دی په تاسو باندې صيد د بر نو چوب چې دا پیدائش په چوب کې وي لوی دلی په چوب کې وي اسویت ته حیوان متوحش په اعتبار د پیدا سره نفرت کوي سوسې شوي سارانه کورن لاتو په خبره پوښوي نو بیا په واسطه ورته باقي سبا کې احناف کوئی چې استثناء نشته دي ټول کی اجازه شته البته حمله کول صاحب برای وي که حمله کول نو بیا خیر ما دمت حرما سوغ تاسو محرمان دي نو قاض حلال نکي چې محرمين بیا په بحث دي چې کچته بل سری حلال کړی دا نه حنا کوئی کتاله کړی خیر دا خورا او چې تانه کړی او تا پکې اشاره او دلالت نه کړي هغه دلاله د اشاره وکا یا په خې طرف لاړه دا دې نه وي دي خیر دي شافعي او مالک کوئی مطلقاً بین خوري ابو داود دی وغيرها وي نه به خوري او تاسو پکې بعض علماء وایي چې سوید به مطلقاً نه خوري کزان د پاره کې ستاره پاره دي پکې مشته دي غیر الله نه تمنیات کې هغه تاسو هغه تاسو حساب کې جمع کړئ یا الله الكعبه د کعبه صفت کوي د حج مسلې په کې ګرځي ګرځول الله په کعبه کعبه وې سو کو مربع شته وې سو کو چت ویل شي او څنګه کعبه هم البيت الحرام باغي بیان دی دا عقد بیان شو مقصدنا تعریف او مدح کما کعبه چې کوټه د عزت تا کما کعبه چې کوټه د عزت تا قیاما للناس څنګه الله سبب د اشتوال د خلق قیام ودریدو ته وې اشتوال سبب اصلاح امورهم وجبرها دينا ودنيا حج بكوا عمره كوا نور التزام مشورې كوا حتى يسكن من لهم وملجأ ومجمعا لتجارتهم يأتون التخذ سوداغاني کوي بيان قال سيد لمن تعالى البيت دنيا اخر اصابه من ذلك تجارت التم تكير دلت نقل کی ابن جرير بن ابي حاتم دخل کو بادشاہ مدافعات کو عربو کی ثواب الملوکی و بادشاہان نو الله دا ازمکه د حرم پیدا کړه او په ازمکه د حرم کې څوک ورشته متعلق نه کوي امر شو دغه حیوانات امر شو سوق امر شو او میاش د عزت جنس درې پرلپسې ذوالقعد ذوالحج محرم ایو رجب شو والهدي او الله ګرځول به هدي لرا قياما للناس سبب د وقار خلق دا تحقیق سنوي والقلائد قلادي مراد د قلائدنا یا ذوات القلائد هغه حیوانات چې ته حال مجبور شي سپلې مخلي اصل کو نه عین قلادي حرام دغه ته مکه هغه پرې نه اذا احرم تقلد قلات من شعب يخطونا شاو دا دې لپاره میخړي دي تعلمو چې پوه شي چې ګور لا خلق د دو وکول یو زمانه ولا چې خلق په حج لذي سوق ته نقصان سینه الله مخکې کړی دي چې خلق نه کوي تعلمو چې پوه الله واقف دی چې اسمان کې دی چې په موږ ټول واقف دی نو دا تشریع د شرایع شوه چې خلق د دیني او دنیوي نقصان نه وي او دنیا او اخروی په نافع حاصلې هیڅ الله په هر سامان دی بكل شيء عليم په هر شي باندې واقف دی اوس دې په کې منطق هم ونسوکم ويب کنه واجبا کان او ممتنعا او ممکنا شی موجود ته او بیا د شی تقسیم چې کنه یو سوي خامخا موجود وي الله شو یو خامخا موجود وي خامخا د نه موجود کې شریک الباری وغيرها ممتنع شو او بل که ما قای اشتواله او نشواله دوړه ضروري واجبا کان او ممتنعا کان ممکن اوس دا کې په درمون دی ویلي خو درځيبه چې دا پکې واجب ست وي او ممتنع ست وي او ضروري الوجود دی او ضروري العدم دی او سب ضرورت ثلاثه دا پکې لاسدي دا ټول خبرې بیانوي او ان الله بكل شيء بزای شيء استوي الموجود
یا ما یسوان یوجدا و یعلم او علیم دے کاملا اعلموا بوش ان الله شدید قاب اللہ سخاوہ بلکی سمجھے اللہ دا احکامو بلکی انتحاق دا محرمو کتکی او بخون کے مهرمان سب دا اللہ دا احکام خیال ساتھی ما على رسول ذي لازم رسول الا البلاغ مگر رسول واضح ولم يألو جهدان في تبلیغ ما بولے کمے نہ دے کرے یاد در ما رسول بیار بار بولے امر مرسول کین منکر ما رسول البلاغ پتان دا لازم اندا شاغل خشیو کو بدش ما استم سکار الله واقف دے چې کوم تاسو کار کوي او پتاوي ارسل د مختلف معاملو کې بصحه قل لا يستوي الخبيث والطيب والطواع حلال و حرام برابر دی حرام و حلال برابر دی خوبت برابر دی دوارا کی روشی خبیث معنی حرام طیب معنی حلال خبیث معنی ردی او طیب معنی جید اعلا ولو اعجبکا فرض کتا لخم درکی کتل خبیثی خیر تختاری دیر والدتا دا خبیث کو دیر دی یہ رسود خشیری اولی ورسل سونا مال دارسو غلا خشیری سونا مال دارسو داکی خشیری سلمان دارسو نو پا دیگ ورے کاور مکنو او فی طیبتا فی دا بلیان سے ولو اعجبکا اگر کتا لخوش رکی کسرت خبیصو واضح حال دے مخی من خبرت جار اللہ وی فرض کتا لخوان درکی اکل درکی او عام خلق وی دا عطب دے لو لم یوجب کسم خبیصی ولو اعجبکا فرض کشی خوان درکی او درکی فتق اللہ وی دا اللہنا اے داکو خواندانو خبیث نقرارے گئی اگر کرر دے خوالی اگر کرلگوی لکه دار مدار دا خوالی دا بدوالی دیروالی کموالن دے خوالی او دیوالی دا اللہ سردے فإن مدار الاعتبار هو الخيرية والرضاعة للكثرة والقلة وبالأكثر أحسن كل شيء أقل مثال هو كم شيء لب يغخي ولله درض من قال والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف فليبوش إن أمر أنا خلق زرد يوتن دے یوتن کا زرد ایک جرد خبر پیغشی ندا اشارہ شفاعت کی غلبی دا الاسلام تا اگر کپشمیر کی کم یہ پر چکان لفش یا المسین آمون دا سنان شا ایماندارو دلو شوین تپوسو نمکو وکذا باقی لگئے خبر دا حد یا افرادی یا رسول اللہ حج ہر کال فرض دے فرمائی نبی اسلام يرك يوم او نبيابا خطبنا رسول الله فقال ايها الناس قد فرض الله لكم الحج فحج فقال جمعه كما قال اقرا اكل عام يا رسول الله فسكتها حتى قال فقال سن لو قلت نعم لا جمعت او طاقت مني ثم قال ضروري ما تركتكم هل اشيل مخيلقا لسؤالي واختلاف الانبياء لرويناكم بشيء تاتوا من مسلم قوي اجمانكم نقل عليك دام يحدثني ده حسر ولا جواب باثر دام دے چې یو ځل پیغمبر خدای ته پوښتنه خلق کول حتى احكم المسألة فيه دیر تقول شو وخذ من درته ومن زمان تفوز كو جواب لكم شويوين خلق خطر ورد معلومين سعاداب راضي انا سوي ما خير قال تكتل دس غادر مطلع سري زال تسجارة كي پاش كده جاري يو سرعه شاكر وزيجم شو ناغب تبخل كوي وده پلان کی کاتا بيت بل سرع بيتاو اذا ما اطلاع سب بيتلان بفزرفا عمر رفور تسو رضينا بالله ربا وبالاسلام دين ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نعوذ بالله تعالى من الفضل بیا فرمای نبی سم منغز دخل دفت شانتی ما سلدلین دی جهات میولیدو وزخ من حتی در دیوال پاک تاسی نو کدا باس لگاین باسی لگا حج انو خبره تپوس مکوی دگانو شی تپوسونه هم مکوی او کوی ندی کې بچل کې اگر تپوس مکه جو استاد تنگو پیغمبر تنگو مستلمان نپوی تپوس بی حاجت تپوس مکوا حاجت نشو تپوسونه ولیکن دا بی حاجت شو کنو تاسو نن تپوس کوي او جواب شته سورہ بقرہ کې څنګه یا تپوس کوي جواب شته حاجت دی چې حاجت نه بی حاجت تپوسونه مکوا څنګه د پاره مکوا بس څنګه د پاره مکوا والمراد به ما لا خير لهم فيه من نحو التكاليف الصعبة لا يدركون خبره چې هغه تکالیف صعبه طاقت نه او اثر الخفيه قال لك چې شرګه مخکې پاله د کاږي خبرې بحث کوي استاد شرګه مخکې سهل دي یا تفهم مخکې پاله د باندې دا تفهم مخکې پاله کدا تخمونه سهل څنګه د مخکې شي کو دا مخکې شي
سپایده رشته سحاجت ته بس د عقیدې او د عمل کما ته سپایده وکړي ان تبلکم رسول تفکر شي نو تاسو به خپکړي که تاسو کوي تاسو کوم کې نازل قرآن تبلکم وحی باندې به توضاحت وشي نو بیا به خپکیږي نو عفى الله عنها دغه تفوسون الله عفو کوي دي بخاری دا مې شي یا الله پر خود دي نو ته ول شي الله پر خود دي ته ول حاجت نشي اصلي الله بكون کې مهربان قد صلها بدي تفوس کړی د دې ان مثل ذری تفوس کړی د سيناروا چې وبال راځي قوم یو قوم چاوی مائده جراشی بیا انکار کو قوم صالحی ناقر راشی د دې نه بیا اضافه کړل سو قوم موسی د الله دم تزان پرداده وکي یا د بخاری ته پوښتنه کړو یا پیغمبرانو به تاسو نه کول بیا به تکذیب کو من قبلکم ثم صحوا بها ګرځي ته هغه سوال باندې کافر انکار یا ما جاء الله بحيره ولا صائبه اوس پکې د بحيره او د صائبي او د وسیلې بحث کوي بحيره نه پیژنم تاسو به سبا کوم صائبم نه پیژنم وسیله نه پیژنم مختلف اقوال دي پکې زجاج وی جاهلیت والا چې دا چاوخي په پینځه کې بچی ورو اخر کې بناري نه پیدا شو د دې وخي غوړ دوشله په دې سوري ګیمو او دا د وګو د غیاګان نو واپس کوي دې ته بحیره وي دا وګ دا پینځه بچی چې وروړي کنه او اخیری بچی نه دی دغه وا دغه وخي غوړ دوشله څو پیدا قطع دا وینا پینځه کې ته بیرارو په پینځم کې به قتل کنارینه نو ذبح وي توبه خو کنا انساوا غوږ بيداري بچي وشلو اپرې به خبر چې ګرځا شابه راګ نه کړ سو بحیره انسا د چې پینځم خېټه وي په دې الله تكون خامسه دا بحیره بچي ته ویل شي هغه میګه ته نه هغه وګه ته نه وي او دې حلال نه کړی هغه وخه او پیدا خزه لپاره اګه مردار بشو سړي شریف شریف به سړي او خدای په شرکت محمد صاحب مجاهد وي دا د صاحبي هغه بچی ته بحیره وي قانون سوالوي دا چيلې دي هغه ته غزيره وي ولا صائبتين او صائبه صائبه د صيبي بار وشلول کوي بحیره من شلول شي غږ شي او صائب پر خبره شي کوي پرې د چار سخوري دا نه کړه چې لس خېټي بچراوي او ټول خزراوي دا مور به پرې دي د دې بسولې نه کوي نه به وخت کو او داوی په بنسکو مگر مې مو یو سو کوئی دا د بوتان لپاره مقرر شوی دی په بینه خود مګر مسافرات سو کوئی دا یو خو چې نتا تورسي د پرې له سوري پینه کې مختلف سو سفر نه سره راغی یو صاحب شو پرې خبر شي ولا وسیله نه په وس کړی شي تبدیل کما په وس کړی شي په یا په وس کدي کې مخلاف صفاوي چيلې وو بچی راوړي دوا او په اخر کې نر او خدای دوا راوړي وې دا نر ولګي دا خدای او خدای ولګي مرګ ځان په اوس سجادي چيلې چې راوړي دا الهوش چې جنې راوړي شددي شو کدوا راوړي وې دارو لګیدل دا خور لګیدل دا ورو ځان په اوس کړي د بوتان په برابرۍ د بل سپاره څو کې چې نر نه ځان راوړي بیا ځان راوړي دا دوا ما تقدیر دا د هغې تاسو کول دا څه شي دا باندې ځکه دا وځه نو مولانا اشرف علي تنوي د بوتانو په مقرر شوی دی داسې مولانا زمون د پنځیر مولانا شو مولانا غلام الله خان شو داغي استاد و بشر حضرت صاحب چې دی نو هغه دا تحریمات العباد د ځان نه دا حرام تحریمات العباد بندگانو حرام کړی لا تزول الله بحيره شلول شغوب ولا نپری خو درې شوی چې الکه تر سواینه او نه په وسکړې شي نار د خیر سره یا خیر نصر ولا حام حفاظت کوونکی حام منه کوي دا چې یو ځوان بو دا غنه باندې لسی اوخي حامل شي وې دي ځوان ولې د حامیه زواره خپل املا او ساتله په دې پیټ نورو د وګو د غانه بینه بندو شافعي ونو الفحل دې گزار کې ملځه په لسکال دې وخان ته اندر کیږي دا ټول مراد دې ټولنا رد و ابطال لما په جاهلیتي جاهلیت ولا کړی ما شرع ما جعل ما شرع او دامي په کې زیاتی دې تسوي وي من سيف خفي من بحيره بحيره دامي په کې زیاتی
دوی د خطیب توره مسله دا چې پوخا د شي مسله چې کوم وطن علما لیکي چې په زور په تحشي نه تبا خطیب سے توره نیولې دي تاج په توره شو ولی تاسو نن په توره ځپدا کړی قبضه کړی که بیا په اخوالي هو توره د سراله او چې کوم وطن په صلح شي التبا لخته دې ته وایي سي په خطیب یو بجنګ نه کوي د خطیب توره جنگ په نه کیاسي دې تمیم سوي یا سي زیات دي دا سي په خطیب د خطیب سے توره ذکر پېشتي دا تاسو ولكن الذين كفروا ذكر الله دا شرع جعل فمن الشرع لكن كافران جوړي په الله ته وإذا الله کړی دلته مثال کوي اول سره عمرو بن لحي بن قميعه زين خندق فرمایي مثلا ماول کلمی راکاږي په جهنم کې ځکه چې اول من سيب الصوائب هذا ذاکر اني لعارف اول من سوى نصب النصب واول من غير دين ابراهيم صوب دي عمرو بن لحي واصل بالآية على تحريم ذكر بنكوي بحير صاحبي واستنبط منه بعد خلق وي تحريم جميع في المنافع شالک دا غیا بنخوري دا ونی بلکت کوي دا حیوانات بل دا قسم ټول حرامي دا ځان نه منافع بندول دا بند تاسو وطن خبرني وزن وطن کې خبالاني دا ځن وطن کې خلک خبرې کوي دا ولا دا عثمان بابا دي خدمت المكلم دي کې به ګلان سوي دي کې به مرغۍ نه ولای په دې پوښي کپدار کی منځ کې بابا په مزار کې دي مرغۍ نشته تر معلومه شي را بری کاږي د شپې دې پوښي او نه زبر بکې منډي او دا چلبو کې او دا چلبو کې په دې مقبره کې غیا کټ کول ناروالي په دې مقبره کې مرغۍ نشته ناروالي او په دې ځنګل کې په دې پوښي دا ټول خبرې غواړي ځان اکثر پکې نه پوهیږي د ځان جوړي وإذا قيلهم تعالوا چورتوي راشه کنه الا ما انزل الله القران ته حدیث چې الله راځي کتاب راشي حلال حرام به جوړ او رسول ته راشه کنه چې اته دې کې شي قالوا ان حسبنا پورا دې موږ لرا کافي دې موږ لرا ما وجنا علی بنا د پلان نیکه طریقې پورا دي موږ په قرآن سنت سکو نن کو د کلیتلاري او میان مختدیان یوزل هم بدا سوی مولاتو نیل خبری مکا وفا دا زاری پورا دی تو تا دیر کتابونا پیش کی خوی نیم مئی ما اجنا رابنا بل تنقوی لعنادهم باستعصاء من حالی الحق وإقرارهم للدولة زنكم راحين خبر مني أو سينا أو لو كان أباهم فيكفيهم أحسبهم وقت عتب ده كوافق ده حال جاء الله حال ده فرض کچه پلاری نپویدو پلو نپویدل او نی حق مندلیو فرض کچه امیان دی او یا مولیان دی خو خطا شوی دی او عام طلقو عطب کوئی لو کان آبوم یعلمون شیئا ویحتدون هم بیمانی او لو کان لا یعلمون که پویگی نا هم بیمانی که نپویگی نا هم بیمانی که حق طلبین او شیئا هم بیمانی نو مطلب دا مساوات غلط تے که پویگی و خیر دے و که نپویگی دو هم قرار مندل نو خیر دی لیکن دوار برابر ول ندی پکارو او که چی شي او د حاجی په داسې حالت کې چې پس پوری دل نه او لارنی مونږ دي نو هم به مری وصل بالآیت اقتداء صحیح طارجه چې عالمان نو عالم مقتدی چې مخکې معلومات چې عام خلک دانن ته پوښتنه کوي او دا دلایل دي نو داسې بسکه او د مقلد لپاره دلیل اجمالی شته ودلیل مطلب دا کم سړي چې دلیل وي هغه استاد ابو حنیفه دلیل استاد دی د شافعي دلیل استاد دی د مالک دلیل استاد دی دغه درې بعد خلق فکر بل شنه کوم شي یا الذين امنوا وایماندارو علیکم انفسکم کین کا اخترزان علیکم ولی سی اخترزان علیکم دا خو سی جاری مجرد دی علا جارکم مجرد دی خدا شعر اسم فعل او دا جامل دوایا نقل شوی دی اسم فعل نو علیکم انفسکم لازمون سی اصلاح خپل انفسکم لا یزورکم نقصان سی تاسو من ظل سو خطاشو اذا حفظتم تاسو خپل الحمدلله وسمو صباح اسکره چې لکه امر معروف نهي عن منکر مکوه خلق پوشا و کار خپل پوشا تخپل کار ما اندر نسا روجه نسا خلق کئی کنه کئی زکاة ورکو خلق ورکی کنه کئی حج کوا خلق کئی کنه کئی غلا کوا مو خلق بکی نا مخی من گویره
دا بآله کیږي چې خلق تب وصیحت وکي پس تاریخ لکه بیا خلق کیږي نه دي چې دا علیکم دا مطلب نه دی تاسو څه تکړو تاسو ما د امام نبی خبر پیښ کړه او ته هم کې ظاهر روایت نه چې رخصت ته وجيب ذلك دی وی اهتداء نتاميږي مگر چې امر من منکر ورته طاقت دي بل روایت وقت ابو صدیق من بعد ابن جرير فحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس انكم لتتلون آيات من كتاب الله ده قرآن آيات واي وتعدون اساس ذنب زيادة والله ما انزل الله بالكتاب اشد الذين هو السفر مشتينا يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم الذي مطلب خدا دې ستاسو امر معروف کوي کنه الله بعذاب ورګي پرواز کوي الناس تقوا هذا انكم تزرعون ده کنه غیر موضوع اما اوري دي رسولنا چې خلق منکر ویني نه د قریب چې الله عام ظاهر ورګي بل روایت پیش کوي ابو صدیق لا تكبوا هذه الفريات اهتمام نکړئ داعر بدماش فقبيلي کی دي بندنا الله عام ظاهر ورګي الزميلا دویم یو سره امر نه وکړي بیا خلق نشي نه علیکم انفسکم تا امر نه کړی دی بلکې نه کیږي بیا مسلو یو سره تاسو کوی یو الناس دا زمانہ نه قریبه یو زمانہ وراشي تاسو نورو تاسو نو بكم کذا تاسو بدای کی یا مرقبه کې دا هغه زمانه بلکې واټ پېښ کوي معاذ بن جبل يا معاذ ورود بالمعروف وتنهى عن المنكر الى رات مشروع مطاع وهو مطمع شوف تقليد وکړو خبوه المطاع دغه تابعدار دي هوا متبعه ويجاب كل امر بلا يسر فخطل راي نجات عليكم يا عليكم انفسكم خفاكيه جنو كذا امر بنبوك سلام خلصوا بس خير الى الله ما فيكم خالص الله بس وفصيله طول بطول خبر قصوا ايت اسمع لك يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم وصو د معاملات متعلق له آیات پیش او د دې آیت مبارکي زمو علماء کرام ډېر ځان آیات دي ډېر ځان آیات دي په دې پوښي نو دې په یوه ځای څومره ګران دي او هغه کې د ګرانوالي وجوهات څه دي نو هغه بلازي وايي زجاج آیات مشکل د قران دی واحدی د عمر فاروق ملایات په دې صورت کې احکام ډېر مشکل اعظم بلایات من سورۃ من الاحکام وإمام متفق المفسرين دایت انتهائی گران دے اعرابا ونظما وحکما وإتبتغاني متفق دایت السمع في القرآن دے حکما وإعرابا ونظما شعاب وی جیسے بقرآن کی اعظم اشکالا وحکما وإعرابا ندیاتنا تبرسی وی دایتنا او في القرآن حکما ومعنا وابدعا وإعرابا دار تقدیر گران دی کله اعراب کو وکړه اعراب گران دی کلوا نظم څنګه ومنه دا ګران دی کلوا اعراب دی کلوا ترجمه مضمون دی دې کې مشکلات قصه اصل کې دا تفاسیر ګوره ابن کثیر ګوري روماني الجبوري دل روایت تشکو د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم بزمانه واقعه ده اخرج البخاري بالتاريخ والترمذي وحسنه وابن جرير المنذر وخلق اخر وتو یو سره د بني سهم قبيله بني سهم د عبد الله ابن عمرو بن العاص خاندان دی د تمیم داری تر تمیم عیسائی دی پر یو وخت روس مسلمان شوی او عدی بن بداک عدی بن ادا سهمی مرشو په یو ځمکه کې چې الته مسلمان نشته شرال تمیم او بني سهم سره دا او عدی بن بدارانو نو خپلوانو او دوستانو ته د بني سام قبيله ته سامان وړاندې کړ دا تاسو د پلان کې کاکا چې مر دې نو دا سامان راغلی په سامان کې یو جام سپینو زرو د سرو ور کړی شي وي اوس نشته دي دا جام څه شو جام په نه راځي شابه راستي خبر چې وکړو خرڅ کړو څه شو علي ولا قسم ورکړ ما كتمتما ولا اطلعتما نم تکړه دې نم چې کوم دې نتی خبر خلاص اعتراف سره کې دا راځي چې ګوان کو قسم نور کوي او دلته قسم هم پکې راغی اگر چې حدیث ته منسوبه ده چې
چې کله پراوی د حدیث باندې شک دی یا په ګوان قسم ورکړي شي په فقه حنفي کې ظاهر روایت دار چې قسم بنا ورکړي ګواله ولکه ورکړي نو پیسې په وینا عالم ویناو کی پیسې په ځکه کار مکو نه روان قوه په کې دامشته ودلته کو تهمت پیدا شي تاسو پټ کړی دعوت وشو نو څنګه قسم وشو بیا جام میلاش په مکه معظمه کې دا جام کوم څه دا جام موږ تلميذ د عادي په بل غسته ها نو دغه غیر د خپل مسلمانین قسم وکړي شهادت ما حق شهادت ما او جام صاحب دی جام غسته واخد الجام فيه نظر اصل کې په دې آیت کریمه کې من کبي ترجمه چې غوته مراد د شهادت معنا دلته وایي احزار توي شهادت حاضر اول شهادت حاضر اول تاسو مسکی فیصله تاسو مسکی قسم تاسو مسکی علم تاسو مسکی وصیت تاسو مسکی اموش د وخت وصیت خبره ونځي شي احنا باسي ابو موسی الاشعري په دې باندې عمل کړی چې غیر مسلمان هم گواه کېدي شي او په حالت سفر کې احمد بن حنبل په قائل له چې په حالت سفر کې گواه موږ مخکې وایو چې کافر گواه کېدي شي کنه حنا کوئی کېدي شي خو په خپل کور کې شافعي او مالک او احمد وایي چې کافر د څنګه گواه کېدي شي نو په خپل کې نه پمږي او دلته خوشاله اذا سفر د احمد په قائل له موسی الاشعري صحابین په عمل شروع شوی قدام عام علماء دا منسوخ او دا حالت مجبوره موساوي شوی دي لکه دا شهادت معنا گواهی اخلي نو دا کافر کې دي چې څنګه شي نو مجبور سفر شو یا حکم منسوخ شو یا د مجبوره وسب شته او زمون ما شهادت بینکم منی وصیت کول یو سره چې وصی نسی په خپل کورنۍ کې سره مرکیږي نو وصی کړي نو سدي دوه تر سړي او یا مسلمانان او یا غیر مسلمان وسیله خبره په وسیله را گواهینا یو خبر خلاص بیا اعتراض کړی دوه طرف هم وسیله یو شي کېږي مې احتیاط ته کنه دوم کېږي شي او کېږي شي او کله چې حاضر شي تم سره کمر غونې دا په وخت شهید گواه یا وسی او دا وخت حدود سره حين الوسیله کې د وصیت فتقون دی بلا خبر شو مرخ لازمان حاضریږي او دا وصیت داغه نه بدل شو نو معنا چې کوم وخت چې مرخ حاضریږي نو وصیت خامخا کوي او بل حدیث په یاد دی بخاری مسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يصافيه الا وصيته مكتوبه عنده كما قال صلى الله بخاری مسلم وغيره کوره دا مسلمان بل حق شي چې زو ګرشته او دې په وصیت کولې شي دې وصیت نه اکثر علماء دا مستحب کار دی بالغ خلک اوسم واجب ګڼي واجب کله چې پتا د چا حقوق دي امانت ضرباتي وضاحت وکړي پتا کړی اجل استعمال اکثر علماء خلاص بعض علماء اوسم واجب کوي ما حق امرئ مسلم له شيء يساقي او كما قال الا وصيته مكتوب عنده بعد تقدیر چې وصیت شي دا پکې لازم شي او چون کې مرخ لازمي دی نو حين د وصیت تسوي دا غیر بدل شو نو مطلب چې حين د حضور لازمي شو نو وصیت لازمي شو دا شهادت د اسنان شهادت دوه بیا اوس لفظ تراش څوک چې کله وایي دا مبتدا خبر دی منطق او مبتدا خبر دی موضوع محمول وي او حمل ته وایي دواړه یو حمل ته وایي اتحاد المتغیر في نحو التعقل بحسب نحو اخر موجود دواړه یو زید او قائم یو زید او کاتب یو او حمل شای متعارف پیژن موضوع تخپلا فرد محمول له زید انسان دی زید کاتب دی یا فرد موضوع فرد محمول دی کاتب انسان دی انسان کاتب دی نو دا حمل شای چې دواړه یو حمل شای ته حمل اولی او حمل شای دی توجیه موضوع تخپلا فرد دی او یا فرد موضوع فرد محمول دی کوم حمل چې شاعر په عربی کې خلق محاورات پیش کوي دا چاوی ویني چې ور دی ور دی انور دی زید دی عمر دی د څه حمل اولی دا په تعارف نه شي نو دا شی خوګ دی دا تاریخ دی دا دم دی دا سپک دی دا دم دی دا چې دا سوال او دا څه نه وي چې ور دی او انور دی سپوږمۍ دی ته حمل عرف محاوله حمل الشاعر متعارف دی چې حمل کې یو کوي به
دوتنا شهادت تی دوتنا سړي شهادت تی دا شهادت سی اتحاد دي دوه مسله نو چې نه جوړيږي نو دلته وایي شهادت بینکم شهادت اثنين شهادت اثنين نو شهادت لرشو نو مضاف له د مضاف په دی ول نه اعراب پکې راوي مقدار سره مرفوع شو کنه په غیر شهادت اثنين نو پکاو دا پکې چې لفظ لاړو څه څه شو یا شهادت ذو شهادت بینکم اثنان زوا شهادت بینکم خواندان شهادت تاسو مسکه زوا شهادت بینکم اثنان التوبه یا فلیشهد اثنان نغه لفظي غونډه چې مشکلات نه تاسو ټیک شو نو په دې کې ما تاسو ته چې په دې کې ګران ولې او زوا عدل منکم دعا عادلان پتاسو مسلمانان او اخرانی ظنوا کسان چې مسلمان من غیرکم غیر مسلمان نو غیر مسلمان گواه کې دي شي ما تاسو ته چې درې امامانو یې نيږي دي ابو حنیفه شافعي مالک په مسلمان کافر نشي گواه کوي ابو حنیفه او سن کافر گواه کوي شي ابو حنیفه او شافعي مالک وي دا بس نشي من غیرکم احمد مجبوری ده نو امامونو ورسوخ شو دا حکومت چې بحث کو کله وی لفظن خبرې کو کله په حکم بحث کو حکم هم ګران دي حکم باندې عمل کو څنګه دي شاته کې وی عدل منکم مسلمانان نو خپلوان او اخران من غیرکم یا فکسر نور چې خپل نه پردي د دې مړینا نجساس وی خبر په مسلمانانو کې دا خپل پردي کوم تاسو وګستو یا ایها الذين امنوا ذوا عدل منکم من المسلمين او اخران من غیر المسلمین بغیر دین من غیرکم من غیر خپلوان مکه خپلوان ذکر شي څنګه ویل راځي دا چې ما تاسو په لفظ کې مشکلات دي په نظم کې مشکلات دي په دې عمل کولو په حکم کې مشکلات دي مضمون هم ګران دي مګر دا چې ان انتم درمتم الارض تاسو سفر کوو زموږ کې فاصابتكم مصیبه الموت ولا ستاستا مصیبت تمک حادثه بمر ٹھیک شو دا پکې ما لفظي خبرې مکړي حکمي مې مکړي نو تحبسونهما قید بقید ورو لازم بقید دغه ډول غوهان باندې امین بعد الصلاه فاستمان زنا دا اوس بل مثلا تشدید بالمکان او تشدید بالزمان کې دې شي وکړه دا یو اختلاف مسله احنا په تشدید بالزمان څخه تشدید مکان قسم وکړه دې جمعه دلته مخوري شي جمعه ته نشي دا مکان شو سو کوئی نه چې مکه کې بیت الله ته بیا چې مدینه مسجد نبوي ته بیا دلته جمعه ته ځای مسجد ته بیا د مانځه په د ماجیګر ته هم ته نه تشبيه زمان شو موږ دې قایل دا مشکلات څوک قایل خلاص څوک نه دي نو دا تشدید شو موږ چې وایو دلته تشدید زمان نشوي نو دا ولې د خلکو مخکې دراشي چې خلکو ته خبر شي چې خبره ینه په زمانه یقسم رعب راشي ويقسمان بالله اوس گواهان دی وای او قسم بخوري نو قسم ډول څوک ورکړي نو مې حل کېلی قسم ورکړي دي راوي له ورکړي دي حدیث نو لیکنه وما ته شاهد بیان ما وته نه انا ورو څو قسم نه کړي وما ته ابوبکر بیان کړي ابوبکر شتینه دي نزل قسم نو دا هم راځي دی حواله زمون کتابونو کې راځي قسم گواهان نو ورکړي اګه قیسی ورکول نو مفتیان به توینا په سید دا کار مکو علماء دا کار مکو لیکن کین دا پکې او دلته چې موږ په دې باندې الزام راغی او دا الزام خو جام سره مخ کې پروتو اساسو او تاسو درس وکړئ دا چې موږ مسلمان مدارک او بیزاوی کې چې دا سړی چې مرکې ته خط لیکل دی چې زما دومره سامان دی په خط کې لیکل زما سره جام شته او جام دی ورسره پټ کړی او دې خاص کړی دی الزام دل راځي چې خط شوبه پیدا کړل دا قسم او جوړې چې به جوړې کړي ويقسمان بالله ان ارتبتم بالشك ممكن او دي نشته او قسم چې خوري لا نشتري به سم فدي قسم کریم پیسې نه ورکو ولو كان اگر کدي هغه څه لږه په قسم خورو ذا قربان دې رشتہ دار دي اگر کله په قسم خورو دا رشتہ دار هم دي نک خپلوان دې او کنه دې داود عطف شي لو لم يكن ذا قربان ولو كان ذا قربان یا حال سے پدا سے حق تخپل دی ولکتم شهادت الله
نپټو گواہی دا الله دی گواہی چې موږ ته وایي نه دا الله گواہی دی الله هم کوي چې رسول الله دا الله گواہی شو موږ په دې وخت کې د آسمین د ګناګارانو فإن عسرك اطلاع راغله ما غان خبر شو چې هغه خرشه سو کوئی تمیم مسلمان شو هغه چې موږ هغه خرشه په 100 روپۍ باندې 500 درس 500 مرسي دا 500 سواله او دا نه وایي نو په عادي دی بدات خلک را او یا ختم معلوم وسوا یا مخي سامان کې بروتو انهما استحق اسما شهيد والحقدار بالمناشين خبره پټه کړی دا دعوه کې استحقاق چې دا په دارو لګي درو دا پلان کو دوه کسان نور يقومان وبدي مقامهما د هر دوه غواهانو په ځای باندې غواهان دي غواهان شو کوسيين دي وسيين شو وغي دا وکړه چې تاسو وګورئ پټ کړی نه لري پټ کړی دا خو په دارو لګي درې دا نو پټ کړی نه دی په لګي مقسم مونږ خو په څه چې مونږ دا وکړه او هغه ویچ دا خو لګیاري دا وکړه دا موږ اوس انکار کوو من الذين استحق عليهم الاولياء څنګه په ودان کې من الذين استحق عليه او په دې وتلو کې من الذين استحق دا مجهوله صيغه ده چې مجهوله شي ترجمه بدله ده چې معلومه شي ترجمه بدله ده من الذين دا کسان دا چې استحق عليهم چې زیات حقدار شي په دې باندې الاولياء دا خلق نبوي يقومان مقاما من الذين استحق ده هغه کسان دي استحق چې زیات حقدار شي اولیاء عليهم پدی باندې او زیات د گواهی حقدار څوک دي د شهادت او بیان اخذ دي ملته استحق شي معنا راشوا دا کړه بنا الفاعل عاصم او حفص او علي او ابن عباس وغيرها اظن متن کې مدرس متن کې استحق لري او عام کړه سره من الذين استحق دا کسان دي چې تاری داغي حق تلفي شي دا استحق الاسم عليه استحق الجنايات حق دارشي د جنایتین په دې باندې جرم شي د حق تلفي شي دا بیا مستحق شي او چې استحق شي فاعل بزوش الاولیاء دا هغه کسان چې زیات حقدار شوی دي په دې خلکو باندې چې خپلوان د مړي دي او پاغي باندې زیات حقدار سوري نږدې مړي ته استحق الاولیاء علی چې زیات حقدار دي په دغه ورسو باندې ډیر نږدې مړي ته بیا ورستل چمه او چې استحق شي بارا حق ثابت کړی شي په دې باندې داري حق تلفي شوی دا او الاولیاء هم الاولیاء بیا بل خبر باشي زمون اقرا شي استحق الاولیاء علیهم دا دو خلق لوي چې زیات حقدار دي پاغي باندې د څو اولیاء مړي ته ډیر نږدې او د څو حقدار دي د دې حقدار دي اي يجردهم القيامه دا کسان نه دغه کسان مسوي چې دې گواهی لپاره يقومان من قامها او زیات حقدار شي من اولاد د څو حقدار دي اي يجردهم للشهاده چې دې مقرشه په پام گواهی او د جمهور کې مستوق الاولیاء دا په معلومه ده فيقسمان بالله نبي بقسم په الله باندې لشهادتنا حق من زمون شهادت زمون بیان دې حق دي که شهادت معنا گواہی اخلي گواہی کوي ځکه موږ گواہی کوو او یا شهادت معنی مونږه قسم خدل ته قسم شي قسم زمون زیات حقدار دی دای قسم په دغه په لږ شي چاپو وما اعتدنا زیاتین دکړي وما ان ذل ان وی د ظالمون نو معنا راځو وسی قریب الوفات کله چې راته کې د وسط پکا د دوه کسان راوړي د خپل دین والانا یا د خپل نسب والانا کله مسلمانان نو کسانو بیا که شک راغی چې دی روحانو یا دی وسینو غلط خبره کړی دا بیا ولا قسم ورکړو او خبره به ختم شي لکه روحانو ته قسم نه ورکړي وای دا منسوخ شو د منسوخیت نه دا خبره به وایي کنه ته واسط کې شو او قسم ولا ورکړو نو بدی باندې الزام دی نه دا خبره شو ذالک دا خبره دا مخکې قسم ورکړو کې توبې ادنا نزيد ايات بالشهاده لكم بالقواهي باندې یا په وسط باندې على وجهه په طریقه د شهادت څنګه شی راوښني یا خدا سره قسم نه بوري او يخافو او یا د قلمېږي یریږي بددینه چې هغه دې کوم په قسمو په دروغ باندې اګواهان د ملک خپلوان براشي زموږ ته خراب په قسم وکړي نو واپس بشي قسمونه ولا سوتا ابي به قسم وکړي بعد ایمان تاسو قسمونه قسم څنګه پاره نه اوس پاره قسم وکړي
بیا به دین یری یا دا چې قسم په الله خو په دروغه څنګه وکړم او یا دا که قسم په الله خو بیا د راځي خبره بیا خرابې لا ونه به یریږي چې لکه غلطه خبره مکوه دا غلطه اسب بل فکر کی اتقوا الله ورجد الله اسمه وماني سمو الاجابه او الله هدایت نکي قوم ته خارج احکام شرعيه ولا يوم مجمع الله سوکو یوم مجمع الله اذكروا یاد سوکو هدایت نکي الله تاسو قیامت کې نکي دنیا کې هو کوي خو قیامت کې نکي معتزله خدا سو دنیا کې هو کوي لا يهدي يوم مجمع الله قیامت موږ اذكروا پکې مې راشي یاد بیا مسئلے کئی منگو تاسو یرائی چه قیمت روان دی و قیمت کی ودا کار کی یوم اجمع اللہ رسول اگر ریاد کی چه اللہ راہون کی رسول فیقول لهم ما یوجد تاس کسی جواب در کرشو دی رسول تویناوشی چه پیغمبران تاسی دا تاس خبر کول تاس کسی جواب در کرشو نایوی کحایوی دا امون تفوس نکی دا دی حال لاند دی او صدع اللہ پتک قالوا لا علم لنا سجواب دکړو منلی وی کله منلی یا ترجمه یا حقیقت السؤال د جواب سو قالوا وی لا علم لنا زم سئل مشت او انك انت الله تو واقف دی بس بیا اعتراض کوا چې خبره کول دوانه ورته وای ورته نو ته علم مشت نو څنګه دا و چې ما ته علم مشت او بل ته قالوا قیامت خو په آینده کې لري قالو چې دا ماده گذشته زمانه کې بیا به څنګه چلتو قالو چې موږ تعبیر کړی په ماضی باندې دا موږ د فعل تحقق وکړو دا واقعات به لازمان کیږي نو دی ول تعبیر شو په سمان دي په ماضی باندې ان دا خبره شی دا کیږي با لکه چې شي او د علم نه معنا څه شولا موږ علم نشته دي د وفات نه پس لکه چې انک انت علام الغیوب د وفات نه پس یا د ظاهر خبره په نور دلا خو ځکه چې څو د علم نه د ځلنې خبر نه لا علم لنا انك انت علام الغیوب یا د وفات نفس خبر نه که عیسی علیہ السلام بوینا کوي وكنت عليهم شهيدا ما دمت بهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب د وفات نفس خبره واحد چا د حسن بصری وی دا مطلب دی چې د ظاهر خبرم کې کله باطن کې کله مرسه چکه کو زم علم نشته وي هیڅ نشته مطلب ستار علم حاوی دی زم علم ستاف نسبت سره دا څه علم نشته علم شته او وخت تساعد ته خبره زم علم استاد علم په نسبت زم علم نشته سی وایم علم شته خبره ماتي سویلو خدا علم زم سره علم د استاد نسبت باندې لا علم لك علمك لانك تعلم باطنهم ولا تعلم ذلك یا دا چې د وفات نه پس علم نشته دي اغینو خبرم و د وفات نه پس علم نشته ځکه فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیه دوشوی دا جواب زم علم استاد علم د وفات نه پس علم نشته او یا دا یو هیبت راشي او دغه وخت راځي چې په وخت کې بیا هیبت فدين چا اعتراف کې جبای چې لا اكون قدر اکبر لا اكون عليهم ولا ينتظرون جواب دا ګور ځان وختونه دي وختونه بدل دي یو وخت راشي لا يظنهم لا خوفون دي بل وخت هیبت راشي چې کله حدیث مطالعه کې دا هیبت راشي چې څوک الله په مخ کې باندې کې شي ټول ممراغون شي او نیمه ورځ ولا حدیث صحیح نیمه ورځ دې څوکا فلشي تمشي خلی را بعید نو په دې خلق په سینو کې کینه وایي چې زو آدم بابا دی علماء دې د آدم بابا کو دراري الله پاک د پیغمبر خدا مرتبه خلق ته زین کې نه بابا مستعد شي څنګه حالت وګور پیسې نشو وګوره الله پیدا کړی په خپل لاس فرشتي ته په سجده کړی نو څو دا بشو زادي مقامه نفسي زه خپل ځان خبرې کوم تاسو راشي نوح عليه السلام اول ورشي بابا اول رسول یو داس لازم دي حال فرقول بچو زم د مقامه تاسو راشي ابراهيم عليه السلام هذا الله خليل اتجلاشي بچو زم د مقامه نفسي تاسو راشي عيسى عليه السلام نو بخاری کې نو سنشتي چې عيسى عليه السلام څه وایي
ناغه چې راشي نو زاد مقام نه خلاص ترمذی ویل کوله نو زاد مقام نه خلق ما ته معبود ویل د ورشم الله په توحید پرشتیا معبود نه یا بسکو تاسو رسول محمد علیه الصلاه والسلام وی علماء دا نکته چې دا ولی پسینه کې واچو الله وو پیغمبر درته چې مرتبه کارش کېږي چې مخکې راغلی پیغمبر داون یو خلق به یا پیغمبر خدا کولای شو نوح علیہ السلام کولای شو آدم کولای شو دي شان مرتبه وضاحت او زه دې مقامیت الله د سما د الله په کور کې په روایت کې راځي د الله په کور کې بسجده وکړه د روایت کې د عشاذین لاندې بسجده وکړه نو الله ما ته خبر یوان کی س دعاګان چې ما ته زیاتین دي ایول ایمنی نو زبا الله سلام سجده بولکم سمرات سمر الله خو دغه نو سمات الله وي چې ایر پاراس کیا محمدو وشفع وشفع وقل تسمع لا اورید کې ریش سفارش کو مل کې ریش بیا په روایت کې په يحد لي حد ما ته اندازه ولګي چې د پلان کو خو سفارش کو د پلان کو نو دا ویل شي حالات بدل دي کنه یو زمانه کې علم نشته اوس تبارک الله یا به هدا او یا د دې وجه زمانه علم استاد علم بشان دي یا د وفات بس خبر نه یا د ظاهر خبر نه باطن خبر لا علم لنا ظاهرا شيخ لا علم لنا في الباطن یا لا علم لنا بعد الوفات یا علم لنا كعلم كاستفش علم من كم دي یا د حالت ظهور راغی او انك انت الله الغوب بشکته د پټو نو واقع او دیما تاسو وایي کاسم شو مسلم الله شو او علام الغيوب دا مسند شو او انت بك لا بل شو اذا انت مؤكد شو فقط تو علام الغيوب يقولين بل سو علام الغيوب نشتوي او علامه صيغه مبالغه ده غيوب جمع غير ده او دا الله صفته بل چاته نو علماء لکی الله تبع علامه النوال علام مرتبه یا خدای وجه اسماء الله توقيفي یا دیو چې په علامتون کې تا دا اصل کې تانیسی اگر کو ظاهر د مبالغه لپاره دا او الله د تانیس او د شبهه تانیس منزه دی نبي بیا دا خلک چې الله د شبهه د تانیس منزه نه مبرر دی پاک دی نو د تانیس په ذکر تذکیر د منزه دی تاسو نو اطلاق وبکې کنه مسیغه دا مؤنث یا د مذکر نو مذکر کې اشرف په دې لحاظ سره انت الله لن خبره چې الله نقل کړی بس دغه جواب اس قال الله هذا وقت یاد کا چې الله بو عیسی د مریم دا تخصیص د عیسی ورکو ځکه چې په دې کې افراد شوی په دې کې تفصیل شوی د حد نه زیات صفاتونه او چتول او د حد نه زیات کمول يهوديان بل طرف ته دي په دوه ورشو یو خپکې بل یا احسان ته ما پتا استا پمو تم پیغمبر کړی کتاب در کړی رسول کړی مې امول دې بیخا وندره مشي مور کړو او د لوی متبي خاوند کړی مو پاو کې تمام موضوع لري په فاطمه جبريل یا خبر چې کټه کوله تکلم الناس خبر خبرك په المهدي او کوالي طفلا صغيرا او د مهد معنا من کړو د ماشومان وي ایس نساره وي تمام کی خبر نه کړی امي کړی دي قران وی کړی وکه الله په خپل عمر کې دوار حالات کې خې خبرې ولې کولې امام رازي وی قیامت را پورته شي اسمان له کوشي او تعال شو امر اوس په دغه شي پرې وکړو تکل کتاب او وقت یاتي ما ته کتاب والحکمه هوها سوق کتاب خطوي او تورات انجیل په وخت یاد کا کتاب جوړ د خطونه په شکل د معرفه باندې باذنی زما په حکم نو پک پرې کوو نو کېده زمانه په اذن زمانه لیکلو مکان بشن اجرول په اکمه دا به غړو پیدا ول ابرس برکه مخکې دا مرزونه په وخت ګرام شي علاج شولې په وخت رسول بتا موتا مړي په اذنی په حکم زما تقدم او هغه وخت کا سیمه باندې په اسلام کستاره چې په تاسو خلکو په کار او له باندې ویل کارونه دي دا خو جهاد کوي په قتل کوي ما بچو او وقت یاد کې چې ما وکړه غاریین ته مخلص مرګلو ته وحدان امر به پستاته جبا یا په انجیل کې یا د وحینه مولد الهام والا الان تفسیر ایمان وروړي پر رسول الله ما باندې پر رسول الله نبی ایمان وروړي او څنګه واشه چې موږ مسلمانان
دین معلومیږي چې مخلص مرګي لیکن اوس راوي په وخت علي اصلي وربک طاقت کوي نو چې مخلص مؤمن بیا دسم نو چې ستاسو ضرب طاقت لري یو عالم خدای ویلي چې مخلص نه اساس دعوت اخلاص کوي اخلاص نشته علي اصلي وربک لیکن حلبي عالم دی اذا خبر غلطه ده د اجماع خلاف نه مخلصه یو اجماع ابن عطیه وی چې قرآن وی فمن یکفر منکم بعدو تدین پسو کافر شو نمانوی کافر ندی کنا بل اللہ تا حواریون حواریس نویل شي چې په نیکو خبرو کې مخلصان او پیغمبر خدا فرمایي د زبیر سے بل کل او نبی حواریون وهذا زبیر صفت کوي دار کافر ندی شاخ دویني او دې هم ده دې ترجمه سره طاقت لري اوس د الله طاقت لري دې استدی معنا طاقت نه ده سوق یستدی معنا یوتیو آیا غیب استا چې دعا دې الله لك کوي یوتیو یستدی معنا یوتیو یستدی معنا یوتیو یا دا طاقت د حکمت مطابق دی چې طاقت نشي طاقت لري د حکمت مطابق یا هل يفعلوا ذکر مایده خورت توي خوانچی او توي چې باغی توي ما دې د خداول توي او دې هغه کپې په موږ شي درستخان ته موږ شي آیا تاسو درسته توي کوم خوانچات ته اسمان خورت قال اتقوا الله وإليك الله لا تبوزون مكوي معجزين مطلب كوي اقتراح الآيات مكوي كتاب الإيماني كلام الإيماني دا الله دا قدرت ما نساس يقين قالوا يا منغار اقتراح نكو نريد أن نأكل منها غوارو شخوالات داغلوك تبركا فإليك وتطمئن قلوبنا ظلم مضبوط شيء مشاهدا ومكرلا ایمان همو خطاقت دا معاینه او دا مشاهده هموش ونعلم او پدیپوش ان قصدنا چه تامنتا رشتیا خبره کری وی دعوه دا پیغمبری دی کری وا یا اللہ بما سوال قبلی ایو پریمانی دواهانو قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا یا اللہ وربا هم معبودی هم ربی انزل یا مایت مساولی کم مدی خوانچر اسمان طرف د اسمان د اسمان نه راغله سو کو اذا الله پیدا کړ په هوا کې په قدرت سره او تكون بلا مائده عيد لنا اختر زمنا عيد دعاء دوباره پروتو د پاره د مخکنو خلقو چې دې زمانه کې دي ورستو خلقو لپاره وآية منك ينخوي د قدرت سره ورزقنا خوراک راک روزي راک او تورز ثاني قال لو الله اني منزلها عليكم زي لګم پتاسو دلتا یو دعا عالمان دی حسن او مجاہد وی نظر آگلی هرکا چقوی لما قل فمن یکفر وی حادت نشتی خو جمهور وی راغلی دا وعليه المعول اعتمادا قدیر روح المانی والفدی اعتماد او منزلها بار ذکر بار منزلها بار لیکن پتاسو یو ظلنم منزلها باب تفعیل شو بار لیکن پتاسو ومن يكفر بعده سوچ انکار فرض دینا ان کو بتا کہ بین نواز وعذابهم عذابا داس عذاب لا يعذبوا احد عذابكم بلشان یو تند مخلوقنا تاسو زمانه جوړا الله اول په نقل کوي او تفصیل کوي وکا کنه کې مکوا اخرج ابن جرير المنذر وجابي حاتم بن معمر موقوفا وقوان والوقف اصح پیغمبر پر سوال ندی سوی او موقوف چې نازل شو مایده د اسمان ډوړی وي واخی وي ویناو چې خیانت نه کوي فتوی بنا سبا لپاره باندې دي خان ودخل شادوغان فجرا او ډوړی وي د اوري جوا نو ته غړی وای تاسو بینه واله دا شوري من د جو شوري چې موږ وګورو وړي وړي دالي کو هغه ته بیا هغه ډوړی په خی ته وړو ډوړی علامه به نکمه دا سره عیسی علیه السلام مساله کوم دا ته استخانه رسول د دوره زمانه کې یو لپاسه بلاوه دی وتکتل په هوا کې د اسمان راکول شو عیسی علی السلام جبل د یارینا د عذاب راشي حتی چې خو سکینه مدر شو حوالی چاپیره کې نست خوشبویا بوی د خوب نو مدله ورته عیسی علی السلام خالص سجده کوم د الله یهود را وتکتل وی د هغه چې خپکول بیا په شو راغی عیسی علی السلام معروف کتل وته لپاسه ګورمال نه
یسوک زراور دے پا کشف باندے مدار اعتماد دے او خو امتحان برغاس کولشی التجوید لله حمد يا أيها الله وكلمة الله أنت أولى بذلك فقام واستغلفا وضوء بلا بسوكو بیا تنش مصلات ولکات یکرو بیا وجل فقط او دعای کو چې الله یاد شي پکشف کینو الله وجله لكل برکت او وقت بیا وفشو کینو چې چاته سفرینا او ما وجد کو بسم الله الرازقين وكشف فإذا عليها سمكة ضخمة مرشوية ما هي الاتغط تاکي بواسير نشتدي سپین شوینا په خېټه کې چې کوم دی اغلی مهم نشته دي غوړي کې بدل چاته د هر قسم او دا وګکې سوتره دا سبزی پرتی دي سلات او تویل په سر کې را سر کړه په دې پوښتنه د لکه سره مال کړه چاته سپین زنوټې پرتی دي په یو من زيتون دي په بل باندې کجور دي په بل باندې انار دي په بل دیات کې زيتون په دوه من ګابین او غوړي او پنیر په پینځم باندې ورته وخا تاسو کړو شمعون او اجابت شو ما تقدم ثم قال اسلام من غيرو چې په دې کې آیات کې کوم هوی دا سبحان الله نورم غواړي لما هي هو تشا بیا څنګه شو دا چې نورم پکې ودي کشي دي نور وتی الله خبري بیا دي صفا کې حکام خلل مسلم الله خنازير او اسرور يتبع الاخزار په جنبه په څیر په ډایران کې دا پکې هېرې شي شادوغان یې ذخیره کړی دي نو څه سوچ کاږي په تاسو کې سبا عذاب دا عذاب چې عذاب منه یو فن مخلوقات وقت يجوي الله عيسى مريم بيا قال الله قد خوي الله لا خبرك كيوا كما كاسمان ته وخيجه الله تعالی عامل مو قیامت کې بقای او تعبیر تشعر په مازه باندې چون کې یقیني دا دی وجنا انت قلت للناس يا طيب قلت اتخذوني ونسما وامي مرسما الهين معبودان من دون الناس فخلق ذا خبر رسول الله او بنتوي الهين من دون الله كائنين من دون الله غير الله منضمن اليه الله يو اله شو امون سره دوار نور مرګ شو انت قلت الناس اتخذوني وامي الهين من دون الله دون معنا رسو غير الله ان منضمن الى الله اصله كداوي من واسطه کوي مراد من دون الله التوسط بينهما وبينه شيء من وتقريب مسال کوي چې سوال مکو الله نه ما عيسى مور مخکې کوي نو پستاي من ذریعہ کوي دا پکې ویل شي اوس اعتراض چې مریم علیه السلام ته خو دې الہ نه ویلې د اسم ویلي دوی شهر کله چې عیسی ته الہ ویلې نو مور د الہ او یا دوی عزت کړو زیر زیات لکه څنګه چې احبار روحان ته الہ ویل شي عربان دغه په شان شو قالوا سبحانك الله لرفاكي التراضي وبعض الروايات كرادي في دعوة طويل شو ويرقوني هو طلبه يقول ربه ما يقول ترتع له فاصله وينتظر من أصل كل شرطي لهذا يقول روان شو وين روان شو وبعد كده يرد خوفا جواب له كنسا وقال قص والله أعلم سبحانك يا الله تعالى رفاكي استشهد دفاكي دي زبر سفر تشريش او ما يكون لي ندي فكار مالا ندي مناسب مالا جزوه ما هنا جزير حق دار لي إن كنت قلتوك شري ما ويلي فقد علمت وتك خبري فلتك ما ويلي وتك خبري ذكرت شيء إذا الله يلب جنين كله ما يكره أو طالوا ما ينسي وعاقب الآغين زما فلسكي ولا علم في نفسك وعاقبني ما غشب نفسك اس نفسك المستعملين فمنكسك الله نفسه نقول النفس في كلام اطلاقات من كم وقت بيزاويه آغذ يخادعون الله وما هو إلا القسم ألف نفس تحقيق شيء ألف موي ذات الشيء توي حقيقة الشيء توي روح توي قلب توي دم توي إرادي توي سرقة مصيبة ذات شغير توي غير توي سوقيت الله في إسلاقية سوقي نكي شي نكي المشاكلة شوك مشاكلة فجني يو لفظ دبل لفظ قاوان دي آخر دا يو لفظ قل ترجمة قوال ودا بل لفظ دا دې دار الفاظ مکه شرکت الله اگر چې التبل شی دی تبل شی دی خو زله فلک ما کرو مکر الله یخادعون الله وخادعون دا ټول خبره رسیدي شي اسوک چې وای داري مشاکله بعض وای نکي دیشي كتب على رسول الرحمن قران کې نشته بخاری چې وای کنه حضرت خبيب سوي ولست ابالي حين اقتل مسلما
على شق كان لله وذلك في ذات الاله ويشاء يبارك له صالح شل المصري اطلاق ذات الشيء توي حقيقه الشيء توي الله ما اطلاق وشي انك انت الله فقط تدبر الخبرين ويقال لا اعلم ما في نفسك انه غيب او تدبر الخبرين ومدلفي انه لا الغيب غير تعالى انما هذه الدرس الغيب خبر الذي خلاف لنا غير انه في خلاف كو كل اللي كانت معلومات نشدي رساله رواري زي خبري بسينه كده اذا قبر بديغاء والسماء من بدي قبر كده عشان كشف القبور کیږي کشف الصدور کیږي ورشي قبور کې سدي په صدور کې سدي په صدور کې سدي ټول ما ته معلوم ټول غړي وړي خلک وای کنه چې څوک روان زه پوهېږم دې روان هم کرامات منه معجزات کلا کلا الله باندې خلقو ته پتور ده کرامت باندې پتور د مرزي باندې خبري خدا نه چې هر خبره نشته دا قرآن بار بار وای او احنافو ذکر کړی دي وقت حنفیت وذکر الحرکت قولا بالتكبير لمن يدعي علم الغيب الانبياء لكن القرآن خلاف بيقول لا يعلم في السماوات الارض الغيب الا الله وما يشعرون ايام الاصل ملا لقاري او دارن دا بل کتاب چې کوم یو صاحب چې دی عقیدة طحاویہ غم دقلی کتن کتابونو کی دقیق کتابونو کم دا مدر شي قاضی خان راوالا خلاص الفتاوى د دې خلص روابطكم غواتو شو الله فرشتي پیغمبر او فرشتي کفر غالي مغيب قاضي خان لله ابدا قاضي خان بلته نه مونږ نو کړه به موږ نه نه له ته پتاو مونږ وای نه نه مانه نه پوښتنه جاسي دا هو طریقه یادي بار بار بیا به تخیم غیر فائدات تخیم ما قلت لهم الا ما امرتني به مبالغه ترقی ما ورتندي مگر اچھا ما تو نه کړه رسول ان يعبد الله بندگی د الله کوي ربي وربكم استاس ربي او سما ما خلق توتاوي فالله بندگی او استاس خالق او سما دي وكنت عليهم شهيدا زپدي گواو ما بخيال ساتو رقيبا وراي احوالهم واحمل اعمالي من وجه امرك استاف حكم مالي بخلق باعث كول ما دمت في زورج بكو فلما توفيتني هل تاز اسمان توقع جولم یا تاز ملک لبستو كنت انت الرقيب عليهم فحفاظت كون كي پدی باندې او تپار سکوائی ان تعذبوك تعذاب ورکے فإنه عباد استا بندگان دي او بندگی استانک ولا فإنه استحق ذلك لأنه عبادك وقد عبدوا خيرك كعذاب ورکے نو ورکا وإن تعذبهم فإنه يستحقون ذلك ولی بندگان استاو بندگی ده بلک ولا وخالفوا امرك وإن تغفر لهم وخي نطب اخون کې مهرباني او دلته پکې عزيز الحكيم زورور څه مطلب دا خلکو انك انت غفور رحيم کار دی او دلته وي بابق مقلان دلته قران دقه سی ویل دی انك انت الغفور الرحيم کار دی ځکه چې دلته خود بخشش مسله دا ته مستوى کار کېدا چې هغه بخون کې کار دی نو جواب دا دی سوال دا پیدا کېدو پټ کدا خې نو د دې وجه نه چې کمزور شوي او ما کمزور کړی خبر پوښي بخون کې مهربان ته سره غینا دلتوي او سره به قمقلو ابي انك تربو الى حبسا وذربا پدې پوښي سبع درر وقلب التاجهم لحدي كمناسب التبلسم الجواب ده چې دا ځکه چې عذاب ورنکړو دا الله ته خطر سوال دا پیدا کیږي په عربي کې احتراف السوقي کول الکه چې عذاب ورنکړو الله په ځکه یو طاقت دی نو عزیز نو بیا ولې ورکړو حکیم پاتې شو دا خبره چې کافر معاف کېږي شي وای او عقلا خبره کېږي چې الله معنی شي عقل څه اس نشي ویل او شرع وای نص وای اجماع وای چې کافر نه وای ان الله لا يغفر نو امکان نشته تو زور ورخاو د حکمت قال الله يقول الله بخبره او الله خبر کړی دا هاذا يوم دام الدرسته ورسته چې پیدا ورکړي اشتملرا چې په دنیا کې رښتیا ویلي وي انت خبر رښتیا سره وي او قیامت کې نو پیدا ورکړي او اشتملرا رښتیا ده په دنیا کې کم خبرې کړې وي یا رښتیا د دنیا تر آخرت پورې مستمر راغلي دغه په جنتون دي شلیلا لوري ابي شفقوسی
او راضي دی خوشحال دی الله دینه زیات خوشحالتا او دی بم خوشحال شي الله دی خوشحال شو دی او دا کامیابی لویا الذي لا يحد به نطاق الوصف كما ربند صفات لدي جمع كون نشي کوله ولا يطلقهم ولا يخف ولا مطلبين يداني ذكر يبل مطلب برابر نشي الا يمد السماوات بتوحيد عقيدة جارة او بعضي مكيكيرا فقط الله الذي تقديم وحق التأخير حكومت اسماء المكة تساري لله وما فيهن نجس فكين پت ایسان دی دبل چانه او الله ته هر څه طاقت درکړي نو چې هر کله شو ولا يخفى ما في ذکر کې الله عزتي وقهري وعلوي برزو کې دا یو خاتمه ده نو چې هر کله هر څه د الله شو طاقت ولا شو منخت د الله په نو کوئی طاقت خود الله او هر څه د الله د عبادت الله فکر اوس پکې سورې انعام شروع کو مختصر کوم دی اصول خبرې بوکو بیا بجو دی وی د دی او د ما قبل مناسبت راو الله پاک پای کی مایل کی الذين لا تحرموا طيبات دی راو ما الله وحیرته بیا برادی کو سورہ انعام کې د کافرانو د ځان تحریمات تکړه دي دا غیر رد بشي دا محرم وي دا صورت وی دا صورت انعام دا شرح شولا وضاحت شو دا هغه مجملاتو چې کوم شوی دي پس کې په سورې مائده کې دا غي اجمال تفصیل اتماما و اتنابا او التم ذکر د خلق د موږ شو په دې کې الله تعالی وایي چې دا الحمدلله خلق السماوات د دې صورت په شاته باندې دې سره د پاتې سره رب العالمین تشریح شو د بقایز الذي خلقوا الذين من قبلكم تشریح شو او الذي خلقكم في الارض جميعا فآل عمران سرا د انعام او د هر تفصیل فکر غل دی او د نساء سرا پیدائش مخلوق او تقدیر د هغه چې خلق په خپل خپل په خپل باندې شي حرام کړی په سوي حرام کړی دا ټول خبرې وايي بعض علماء د دې صورت کتب څه شي دي کتب پیژنې کتب یو دایره ته وایي چې په دې منځ کې او د هر څه چاپه دغه چولې جرم په پیژنې دا جن دانه چې په کوم ځای ورځيږي دغه ته کتب وایي چاپه دې چولې او د نیکانو صالحانو په اصطلاحات کتب څه ته وایي یو سړی نیک سړی ادا خلق زیو دغه ته پوښتنه کوي څوک هغه ته کتب چې کله کور جوړ کړي ون شي هغه څه ته هغه څه کتب هغه نه خوځيږي چاپه له خوځيږي نه هغه چې نه خوځيږي هغه ته څه کتب وې د دې صورت کتب سره اثبات ثاني دلته وای ابو اسحاق سمعت په قرآن کې ټول توحید قیدی دي په دې کې څه شو د عیسی علی السلام اولویت باطل شو کافر په زور اور کې تاسو غلط عقیده کوي بیا د الله نام دی اندازي او اجمالی سره ایجاد د ابقاء اجمالا دنیا کې پیدا کول او دنیا کې پاتې کول قیامت کې پیدا کول او قیامت کې پاتې کول په سورې فاتحه کې چې هغه ته ام الکتاب وایي د دنیا پیدا کول او د آخرت پاتې کول په دنیا کې پاتې کول او هغه کې پاتې دوار د الله دی الحمدلله رب العالمین دنیا کې پیدا کول او پاتې کول قیامت کې پیدا کول او پاتې کول او پانعام کې اول ځل شتکول د دنیا په قهر کې په قیامت کې پاتې کول او په سبا کې دویم د ایجاد په فاتر کې په قیامت کې پاتې کول په انعام کې د دنیا پیدا کول په قهر کې د دنیا کې پاتې کول په سبا کې دنیا آخرت کې پیدا کول په فاتر کې د قیامت کې پاتې کول دا ټول په تقسیم شو فاتحه کې د ټول اول دا د دنیا پیدا کول د آخرت پیدا کول د دنیا پاتې کول د آخرت پیدا کول الحمدلله رب العالمین الفلاش او دلته اول دنیا کې پیدا کول باغات کې په دنیا کې پاتې کول په سبا کې په قیامت کې پیدا کول په فاتر کې په قیامت کې پاتې کول دا ټول په قدم شو او تحمید راځي ومن اللفائد بعض يجيبون ذلك قرآن تصور تقسیم کا او په هر ربع کې الحمدلله رب العالمین ربع شروع شو الحمدلله الذي خلق السماء ربع شروع شو سبا پلاس الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ربع شروع شو
فاتر تو سباتا دیکھ هر یو بکی شورش فقال عز من قائل بات بکی راشو نکده ما قبل سے تصورات کل تعلقات گوری ہم گورا اور دی صورت اصل مقصد توحید او توحید ثابتول لی پا دلائل عقلیه باندې فعراب کی عقلیه بهموی نقلیه هم روان دی دلتا فقط عقلیه دی الحمدلله الذي خلق السماوات اس پدې کې بیا بحث دی چې الحمدلله جمله انشائیه ده خبریه دا به یو بحث دی سوګي خبریه ده خبر نه دی سوګي انشائیه ده سوګي به اعتبار دې اعتبار طلب کی خبر ده په امانه کې انشاء ده جواز دې خبره او بیا حمد دی الله لره ولی حمد دی ذات ذات دی واجب الوجود دی ذات او حمد دی الله لره خلق السماوات بالصفات دی اول بالذات دی دین بالصفات دی حمد دی الله لره الله سو ذات واجب الوجود مستعمل جميع صفات کمال حمد ذاتی شو او حمد دی خلق السماوات نعمت دی خلق السماوات والارض او صيغه السماوات جمع کړل دغه چې اسمان دې بل پسند دي ویل شي او زمکه یو د بنا پر قول فلسفیان یا د زمکه حقیقت یو دی بیا فلسفیان فلسفیان وایي دا وزمکه دي بلکې سلور عناصر دي د ټول عناصر حقیقت یو دی دوبونه خاور جوړي او د خاور نه جوړي دی بل ته اړه ور دی هوا د عناصر باندې دې حقیقت یو بل دی اسمان حقیقت یو بل نه بدل ځکه سماوات جمع کو سود دام دام پکې څوک دې بل نه پسند دي زمکه نشي څوک دې زمکه جمع چې ګرانه و او خلاف قياس ارزو په دې لحاظ سره محمد دی الله لره چې پیدا کړی د نشنا شتوال ته اسمانونه او زمکه او دا غینه پس دلته دی یو بحث ته پرې باندې فلسفه ټوله په دې باندې او جوای نو وجعل الظلمات والنور پیدا کی الله تعالی ظلمات مخکی جعل چې په معنا سره دي خلق بلکې جعل په لږ باندې تفقه مفعول نه وایي فقط جعل قلوس بنو تميم من الاطوار مرتوى قريب جعل په معنا سوارت او د قربت وجعل په معنا خلق او جعل په معنا سيره ګرځو او اوس په راځي دي جعل په معنا شرعان په خپل شي ګرځولې پیدا کړی الله تیاری او رڼا بنا په قول د مولانا احمد علي مرحوم باندې رد پچا باندې په مجوسیان باندې دا دنیا کې خري دا چا پیدا کړی الله او بچا پیدا کړی شیطان یزدان او حمد تیاری چا پیدا کړی شیطان رڼاګانې الله وجعل الظلمات ټول الله دا خبره مکوه غیرت کوه وخلق الظلمات والظلمات جمع بلکہ تیری ہم مختلفی تو قدیم بحث کوا ثم اللذین ثم الاستبعاد دی ہر سے اللہ پیدا کہ بیا کافران یعدلون بربهم خلق برابری دلو اللہ ترى یعدلون عدل برابر کیا کوئی خلق برابری یا یعدلون عدول کئی بحاکم تجاوز هو الذي خلقكم من طين اللہ ہے کہ پیدا کہ خلق موږ دغه نه پیدا نه او د متونه پیدا د آدم بابا په لحاظ خبر کو خلقكم من طين د اصل په لحاظ استناب مسوق لبين كفرهم بالبعث والخطاب وان صح كون عام لكنه هؤلاء خاص بالذين كفروا وما نقلكم مخاطبين انه اذا خلقهم منه ما اولاد ادم عليه السلام جاء پیدا جم پیدا یو بل خبر هم کو چې موږ تاسو لاول مونږه لطفي نطفه دا کم دینا اخلاق دی دوڑی اخرى گول اخرى داغین خل پیدا شي نو دوڑی کم دے کوا پسلونو نو پسلونو کم دے کیو پاٹو کی سو خاوری وی لاول دا پاٹو نراغنو نو پا دی جهاز ترا انسان مخلوق من انطفه والتمسی وهمان الاغذیتی الحاکم التراب بالذات ابی الواسط دا هم بلش یاد بشو شاپا کی بلا خبرام کردی هر یو انسان چې پیدا کیږي نو پرشتي راځي د قبر د ذهن خاورالي پد کې وفي القلب من هذا شون والذي ان صح لا يخلو لا هو صحیح نوي اكيد مجاز دا یو خبر ده د هر سړي د قبر د خاورنا سره جوړ شوی ودا لا ول صحیح نه کو صحیح نه بیا به سمجازي نو خلقكم ين خلق ابكم دا ادم په لاس
یا دا بل خبره دا غذاګان او غذاګان د خاو دي ثم قضا اجلا بیا الله مقرره نیټه ثم ګره په عربی کې درې سلوک ثم دي تراخی په اخبار یو خبر مې توکړه داغه نوستو دا مضمون خبر نه کوم دا خبر تورسته کوم تراخی کوم په اخبار کې په خبر ورکول کې دا ورسته خبر کوم دا به کوي شي دا تراخی په اخبار یو تراخی په رتبه دا مخکې مې وکړو او دا غیر وردا او چتر یا لاندې خېجم یا باندې خېجم فلقت حمل عقبه غرتم دې خدله دې رکه وما ادراك ما العقبه خبر دې کې دې فك رقبتين وإطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقرأ مسكين ذا مقرأ ثم كان الذين إيمان مخي دي أدوي لا يلبغوري ورقصت بجد إيمان دولي دي مرتبة لان دي دا او إيمان مرتبة وچت دا ثم كان الذين دا ثم تلاخي پر روپشو یو استبعاد دي تدور جمعو مطلب ذا ثبت نشتني یو سنة دي کلا عباد تسخیقه دي الله دي جمعه كي ثم ثبت استبعاد دي دير باسك دام کې شي نو دلته پکې دام ویل شي ترتیب په ذکر دی ترتیب په اخبار دی او دام کې شي لاول دی پیدا کړی الله مرادي او بیا داګه لپاره نیټه او کتابت ملات اشتیاق وکړ او اجل مسمى عنده یو نیټه مسمى مقرد الله په مس کې سره مرشي قیامت ورته کې څومره زمانہ به دا الله تعالی ثم انتم تدعون بیا تاسو شکونه کوي وهو الله في السماوات الله اسمانو کې د پزمو کې دي اوس دا خبره چې الله په عرش دی اگر مکان نه منځ نه په اسمان کې نه پرم کې نو والله په سماوات ترجمه مسلوي مکشاف والا بيزي والا او لفظ د اله مشتق دي نور لكم نو الله اسمان کې نه معبود په اسمان کې دي مدعو اسمان کې دي د سوایا چې کله تاسو بسم الله الرحمن الرحیم بيزي او کشاف ولا خدا خبر دي مستقی شو حمل کوي دا طالبه صفات دغوش ایمه جاری مجرور او د ظروف کو لیکن چې کله نقي او علم هو الله في السماوات جاز کیږي دلته الله اگر چې علم دی جامد دی خدا وصف د معبودیت او د مدعویت سره نخته دی لکه حاتم تبارک څنګه کې حاتم په پلان کې کیږي نو حاتم غزاد همغه بیا وایو د دې مطلب صحیح دا معبودیت او دا مدعویت په اسمان کې دي حاتم پیته حاتم پته کې دي یعنی سخاوت پته کې دلته بدل الله بل شي په اسمان کې په زمکه کې یعلم سرکم واقف دې په استاسنا وجهرکم ذکر او استاسنا څنګه خبر ويعلم ما تكسبون چې کوم کار سات کوي خبر وما تاتيهم زورا ورقي نه دې ته نه خدای کول د آیات ربنا مگر داغین دي مخبرون کې قد كذبوا بالحق خامها تكذيب لها لما جاءهم فكنا كتاب فسوف يأتيهم انباء ما كانوا يستلمون ضربه چې خبر وشي داغینا د خبرون داغینا دي تاغیب خبرون سری په قران کې چې کوم وعید راځي دا یې دې په خندا کړل اوس تخفیف دنیوي علم يروا كما هلكنا نګوري څومره هلاکري مخکې قرن قومنا قرن زمانه ته مرادنا اهل قرن مکنه فی الارض قرار ورکو مغیر په زمکه کې ما دومره لم نمکن لكم دومره خرام تاسو درکړي غیر ډیر مال دل پر کړی قراری سره بیا شو پرسن السماء علیه مدرا پای من اسمان ورول یګره باران سما غره اسمان ته وای سما سحاب ته وای سما باران ته وای اذا ذن السماء بارض قومین د چا په کل چې اسمان راشي باران رعینا هو وان كانوا زادا من خپل ګډ شي راوي هغه باندې فرعون او ذمي راشي ما اسماء مراد کنه غیا دا پکې نوري خبره دغه ته اسمان ولول کی او ګرځولي مواله سلیدي بلانی د هغې د کلونا داغي د ګنونا خابات وتر واهلكناهم بذنوبهم هلاك فنقولون باندې وانشنا بعدهم قلنا او پیدا کوم داغینا مستقبل القوم بیا دی وای دا کتاب ټیک نه دی نو چې دا ټیک دی نو الله کتاب نه چې په یاد مطلب راځي درځي الله فرمایي ولا نزلنا عليك كتاب لګلو نه پتا کتاب په قصاص فکاغس کی او دغه کتل او کله مزو بیا د سیمه سکړې چې لکه نظر باندې خو نه شي کتاب نشي اسمه کتاب دی دا څه بیا څنګه دی به دې بلا سنت نو بیا مون کافرانو ویلو
ان هذا الا نادى مگر جادو واضح دی بلا خبره کوي فرشتو الله دي فرشتو الله پیغمبر کی یا فرشتو الله چې تصدیق وکړي ولو انزلنا ملكا لقد کوم لګره فرشتان خبره به قرشو ولا عذاب یا په دې فرشتو لیدل عام خلک نشي کولای او خلک چې پیغمبران بدلل دي سوار پیغمبر کمنه او خپل ظلمالي دوه ځل لیدل دي نو چا ورته وقت قيل جميع الانبياء وهم انما لو ملك بصوره البشر یا خدای چې فرشتو لیدل کې دي نشي دي نشي کولای او یا دا عادت الله ده چې کوم خلک یو مطالبه چې پلان کې کار دي وش او وش هغه معجزه مطلوبه شو بیا هل کې منوي عذاب راځي ثم نريد مهلت نشور کوي ولا جعلناه ملكا فمن غزل لك رسول ملك جعلناه رجلا من غزل په شکل د سړي دی بس سړیو لکه اخذ داغه على کې دي شي خبر ورل کې دي شي دل کتل کې دي شي جعلناه رجلا ولا وصنا عليهم اشتباه ولا وصلهم فدمان ما يلبسون دي بیا اشتباه شو وتران دوي لبسا سمياشي اغسطو توي يلبسو او لبسا يلبسو اشتباه خفقه گامو ولقد استهزئ قسم دې چې خنداشه په رسول باندې مکستان او دلیل چې عام شي نو اسانه شي فحق بالذين لازم شفاقسن ونخط فاقسن احاطه او عذاب چې دی پور خندا کولا دی پور خندا ورته سیرو فی الارض وګرځي پزما کې دا ګرځل مباح دي وګرځي الصم منذوب بیا سوچ وکړه دا واجب دی لاول چې کوم دی ګرځل مباح دي او رستو پکې وجود دی څنګه دی انجام د هر شی چې مکرځي کل وقت وایا لمن ما فی السماء اسمان کې چې سدي او زما کې دا ټول چاري تعمیم دے په اعتبار د مکانات د ټول کائنات کې خلقا و ملکا سره پند چالي لمن الکائنات جميعا خلقا ملکا تصرفا كل الله خالق الله مالک الله تصرف الله او بیا خلق عباد نبی مكتب على نفس الرحمه الله مترکي په خپل ځان باندې رحمت اجمالا او تفصیلا عذاب دراوسته خدا سي نکړي او لیجمان نکو جنہ کئی جدہ باقی کنا خام خافتا زغون کی پا قیامت کی او لارتی تاکہ شک نشت دی یقین ودی آدھگن خزیبوں قسم ازانی کو نقصان کیا چولے دی قل رأس المال خراب کرے دی فیطرت السلیمہ ازائے کرے دی عقل السلیم ازائے کرے دی نقصان کی کوئی ازان نقبل دی ایمان نہ رہی دی ٹھنگی پا کفر کرتے ولہو ما سکن لکہ تعمیم پہ اعتبار دا امکنو اس تعمیم شو پہ اعتبار دا آزمینو سوچ په شپه اوسېږم د الله دی سوچ ورځ کې اوسېږم د الله دی او سکنه به د سکونانه کې د سکون نه نه چې قرار دې ترجمه کوو اوسېږي په شپه کې په ورځ کې الله سميع عليم قل غير الله يتخذ ربا د دین پس آیا د اسم سوا الله نه بل دا حمزه د انکار داخله پس باندې ترابیت نه غیر الله باندې رب خوشته او غیر الله طرف وما کته ایو دا الله نه ما سوا رب دی ولې الله سره وي جواب دار چې کوم سره شرک وکړي الله غدا عبادت نه قبلي انا غد الشركاء من الشرك گویا کې دا شو فاطر السماوات والارض دا الله دې پیدا کوونکی الاسمان د زمکه دي مبدعهما دلته نقل کوي ابداع فاطر ستوي چې ایجاد وکړي شي اولا دلته نقل کوي یو واقع د ابن حاتم ابو عبیده بن جرير بن الباري عبد الله والمال ترجمه نتا د فاطر ترجمه صدا دو دي هاتیانه له په کوی کې جګړه یہ انا پرتوا نو ماندا اول دا کار ما کړی اول دا کار ما کړی او هو يطعمو الله روټي ورکي يرزقو ولا يطعم ولا يرزق غلط روټي نه ورکي ما يريد من رزق وما يريد يطعم قل ورتوا اني امرت ما تحكم به ان اكون اول من اسلم چې په دې امت کې اول مسلمان دی زبا اول مسلمان انه نبی سم مامور بما اشرعه کم شيء الله پاک ته مشوره په دې دی مامور دی او امام امته ومقتداهم وينبغي لكل امر يكون اول بعمل ديك شيء الا ما كان من خصائص پیغمبر خدا خو څه ذلك باقي په دین باندې غم وقيل الا تكون المشركين مشرك کې کنه هغه ته وایي
قل وإن أخاف زيريكم إن عافيت ربي إن قرآن تطار دي كي ديشي ونا كي ديشي دلتا إن پمانا رسده دلو دي وتعبير وشو فإن باندي کم شئی چې فرضاً موجود دی هغه ما کېدای شي ممکن میکړو فرض کا که زنا فرمانی وکړم دا عذاب راځي مې یصرف عنه چې واپس دې دغه ولا په دغه ورځ باندې نو فقط رحم الله په رحم کړی وزارت فوز نوین دا کامیابی لوري دا یا ته مسکوم ښا يمسك الله بالغن فلا كاشف له کچری ورسي الله تعالی تکلیف بباليه كمرض وحاجه او لا نفلست لا مزيل له ولا مفرج له نیلر کون گشته او نیلر کون گی نو فراخ کون گی الا هو مگر الله والمراد لا قادر على كشفه سواء من الاصنام وغيرها ويمسك بغير واسطه الله نا الله په هر څه طاقت لري اوس پوه شئ که معمولی تکلیف راشي ولکه په سیاق د اثبات راشي څه کوي معمولی نو داغی د فارسون ویلی پلا کاشف ولهو اولا نپین سوک لرکول نشی کولی او بیاوی دا مرزون پلان کئی لرکی پلان کئی اکا خلاشین اللہ پا حرس طاقت لرکی لرکی تبی وقتی روح المانی والا او خبری کئی دا دتا کئی پویما او بیا پا کد شاوی اللہ یو دکی کیویما مسکو وفي هذه الآيات الكريمة رد على من رجاء كشف الضر من غير سوء دا الله نه واسوا د بل شان تکلیف ورکول غواړي پیر بابا کاکا سبا پلان کې سبا پلان کیا و امر احد سوا ومذكر يوم تنبل ففي فضول غيبي دلوي بابا کتاب بخير وتوجه شرح بلماذا بالاشياء كنزله والتوكيدات احناف ندي داخل الشوافع داخل فلسفه دي سوريا يا بدل سوري خو شنكلو بابا نه اقبلكم تفطوريات دا کتاب ما در شتیخ پا اردو کی مخکلت دا عربی دا فارسی شریکو اساس لو نشتی اردو کی شتی الفتح الرباني بالكتاب دي ون الطالبين بالكتاب دي كلام طويل وفي الغيب القطب الرباني السيدي عبد القادر الجيلاني رحمه قدس الله سره من كلام طويل سوي ان من اراد السلامة في الدنيا والاخرة فعليه بالصبر دنیا وقت زمان کشی صبر بکی والرضا وترک الشکوى مخلوق دے شکایت نکی وانزال الحوائج بربی حاجت الله نغوار الله نغوار ولزوم تعدید الله تدري وانزال الفرج منه والقطاع الیه وحربان افاول چې محرومه کړي وای درکړو وعقوبته نعمون عذاب نعمت دی وبلاء دواء امتحانات علاج دی والحال وقول فعل وكل فعل يحصل وهذا حال لقول فعل وطول فعل وحكمة ومصلحة غير من الله عز وجل التواب تذكر المصالح عبادنا وتفرد به فليس إلا الاشتغال بالعبودية من أداء الأوامر واجتناب النواهي أو تسليمك قدرته أو تريد الاشتغال فألا تكار بارك والسكون عن لما وكيف ومتى غير كينا لما كيف متى ولكاروشو سنغوشو كالوشو لما بريده وكيف بريده ومتى او دا جملة من مستند وتستند هذه الجملة الى حديث ابن عباس بينما انا رديء سورة بيغم السنة قالت يا غلام لك احفظ الله فالله خيال ساتا يحفظك الله بالخيال ساتا احفظ الله تجده امامك مكب ولا شيء ويسألك فصل لك غالي الله ويستعنت فاستعن بالله ما تغالي الله جبت القلم ما هو كان قلم مجد الى تقدير تسكير كبير ولو ذهب العبادة ينفوك تقليبك بندگان فتفادرك بشيء لم يقدر الله الله فيصل كريم لم يكن طاقت ندري ولو ذهبوا يضرك بشيء لم يقدر الله کوشو کی شفائی اللہ پر فیصلہ کری دی واپس کئی تاکہ نقصان سے فیصلہ نکری اللہ طاقت کطاقت در جامر دا اللہ پر پرشتیاوانی پہ یقین کی نعملو کطاقت بری نوکا فالصبر کی تحریک تفضل بنی دا خیر کسیر دی بارم نصر مع الصبر دي مدد الله صبر صبر او فرج مع الكرب دي فلاخير فال تجيب سرده وانما الوصل يسرى فكان خير مؤمن لنا شوق زي ده حديثه شيشه اختل له شعار له جامع اختل له وحديثه ويعمل به من حركاتي وسكنات حتى السالم في الدنيا وقيافك ده شيخ عبد القادر هذا خبرنا هم بودن بيسوي دليل بابا دمور السيد روح شام استم اسرائيل السلام
ورد جناشو پلوان پخوشو ایدہ الاسلام پس لور مسلمان کی روان دی لوی با پسی ورسی راوارست سل روحون اتوارستل پس پیڑیم با اللہ تا چی مخامخ شنو یا عزیقی پس پیڑو ویخکت روانو کو برا ویخکتا ویزا خیر دی شنو یور خیر دی نور رمشی پیسی دی ہو دستگیر دی پیغمبر خدا سے تاستا خوتر رختا اگو اللہ سور کسی گپو ندی خدای پوشوی دامی شاول اللہ روڑے دی حجت اللہ البالغا دامی وصوفانی واروا جلد اول فایو کم شپیتما دوم شپیتما والفل نوایا بیارازی توحید مرتبی دی ہمیشہ استوال اللہ دی پیدا کون دی عاشق اسمان اللہ دی جو اللہ پیدا کردی تدبیر دا اسمان دزمکی اللہ کئی دریشو حقدار دا عبادت اللہ دی خلق پر کی مختلف دی سوک اصحاب النجوم دی استور عبادت دی اب مشرکان مسلمان سر برابر دی چی قد کرون اللہ کئی لیکن وارا وذهبوا الى الصالحين من قبلهم عبدوا الله وتقربوا الى الله تزيد اعطاهم الله ولم ورکو لکه بادشاہ د بادشاہانو خادمان خدمت وکړي هغه خوشاله شي وي د دې علاقه بشری ستاسو او په دې تدبیر باندې دی د دې کلی کار ستاسو حقدار د سنت واطي او نه قبلي کې عبادت الله مگر دې سه عبادت کوي بیا پکې نصارا او اصنام او بیا دې دا پکې یو کمش په تمشو بیا روان دي دوش په تم ومنها انه كان تقليد احبار ورهبان عباد الله عقيده ان ما حل اولاد حلال دام پکې يصير التحليل وتحريم داوي د بل چا پراس کې دي تعلیق او منسب المجتهدين من امتي فبمعنى روایت ولدي راویان د شرع نادر استنباط مجتهدين تحلیل د مسلمین دي راویان دوش په تم بیا تبل زي 125 صفحات تخين ملتوائی لكن كان من نظام دقتهم المشركان الزنديقوالي أن هناك أشخاصا من الملائكة والأرواح تدبر أهل الأرض دلت أشخاص برشية أرواح دي لازمك كارا لكي غد خلقرنك والانجادون الأمجرام دا عابد حالتك كي خاص ده يا دا أولاد أموال مشابهة دا بادشان سرا ملك الملوك دا شطاع سرا دا بادشان دا مشيران سرا ويدا پرشتي رسلي كثر الملوكي قياس للغائب على الشاعر والبصر مخکې ما تاسو پرشتي کار کوي خو د نو کار په چاته وکړه دالت اختیارات ومنها تنزيه وما لا يليق بجنابه وتحريمات باسمه لكن زند خدم شان الله يتخذ الملائكه بنات دا ګوره 125 نو دا چې ټول خبره ته وګوري نو تاسو به معلومه شي دا زم خلق سکی او سوي دا نشاسه به ویلې او په دې نه تحرر خلاصه کړل او بلاو سبا یو بل متروان ده والقائرو ده الله په صفاتو باندې بحث کوي چې عرش عظیم باندې الله دیو کنه دا څنګه مسله ده عربستان کې مخارج چې لکه دي شي دلتم چې لکه دي شي دا په دې هم سبا ان شاء الله بحثو واخر دعوانا الحمد لله هغه مسله ما ورګړې نو ورن سبا خلک ډېر شي او مسله ګورې د امیان نه ده او د منبرون نه ده او د عوامو نه علمی مسئلہ او نن سبا باید دوستانی دسی شیئی لکتا ویچ دا دمانزه مسئلی دی او منزنگ کول غواری اصل کې په قرآن مجید کې بار صفتونه داسې دي د الله پاک چې دا غینا په ذهن کې د انسان په شانتي یا یو بل جسم په شانتي بوټي ښکار کیږي د الله ید د الله قدم د الله وجهه د الله جهت نو پدې کې درې قسمه خلق دي سلو قسمه خلق دي ابن حجر اسقلانی د بخاری په شرح کې یو مسله کړی دا چې په دې مسله کې خوارج دي معتزله د حدیثونو نه مانی او بیا یو تعجب دا چې په قران کې راشي تعویلات کې بل تعویل وکړي کنه بلې نه مانی شرط په حدیث کې ید راشي قدم راشي نو ولې نیم دا غلط دی
نو چې په قران کې اشمیا څه کوئی تعویل کوي انت خو نشي ویل چې دغه تعویل دل کوم کوي دا خو شو خوارج معتزله بل دی مشبهه مشبهه معنا د څه خلق تیر شي دي چې الله د پلان کې سړي پشانته دی پلان کې ځوان پشانته دی پلان کې سړي پشانته دي ته مشبهه وي دي ته موږ د کفر کلمه وي الله د چا سره مشابهت نشته دی لیسا کمثله شیء لا مشبهه دوړې لري دیو ته دوا معتزله خوارج یو طرف ته مشبهه بل غایت اهل سنت والجماعت دي په دې کې یو د متقدمین مسلک ته یو د متأخرین مسلک ته متقدمین خوایي چې الله کوم صفات راغلي دي نو تشبیه د زید او د عمر سره مکوا او د عمر سره مکوا او بیا وای دش دي دشم نشي ویلې نو سری د الله د شان سره چې سم مناسبت خوري زکه پويګم نور نو منمای بلا کې دغه سي وسر نشم ویلې خدا الله په د شان سره چې سم مناسبت خوري نو دا د الله صفات خدا خبره د عوام ځکه دي چې زم د الله ید دی پښتو کې ترجمه څوک ید بنوي لس پښتو کې نو عادت راوي کوي څوک نه ویل شي او تحقیقات مکو دا الله لاس نو خدا خلق دې لا لاس کنه دا الله خپل زماره وکړه